سلامونه ملګرو، تاسو له معلومه وي چې په کوټه کې یو ریل هایجیک شوی دی. دغه ریل نوم جعفر ایکسپریس دی. دا چا هایجیک کړی دی؟ د هغوی د حکومت نه مطالبات څومره دي؟ څومره پورې دهشتګرد تر اوسه پورې سیکیورټي فورسز په اپریشن کې هلاک کړي دي؟ څومره پورې مسافر بازیاب شوي دي؟ په دغه ټرین کې تقریبا 500 پورې مسافر وو. هغې کې تر اوسه پورې څومره بازیاب شوي دي؟ حکومت څومره بازیاب کړي دي؟ مکمل تفصیل در سره په دې ویډیو کې شریکوم. نوي اپډیټس راغلي دي پرون ماښامه پورې چې کوم اپډیټس وو در سره په دې ویډیو کې شریکوم. پکې ټوله شپه هم تېره شوې ده. اپریشن جاري و، کېدای شي اپډیټس کې لږ ډېر فرق راغلی وي. جي پرون ماښامه پورې چې کوم د پاکستان سیکیورټي فورسز دی ویلي دي چې اپریشن جاري دی او دې حوالې سره وفاقي وزیر دفاع خواجه آصف ویلي خواجه آصف دا سټیټمنټ جاری کړی دی. د خواجه آصف مطابق چې اوسه پورې 13 دهشتګرد چې کوم دي هغه هلاک شوي دي. 13 دهشتګرد یعنی 30 هلاک شوي دي او نور لا پاتې دي. اپریشن لا کنټینیو دی. نو دا څومره دهشتګردو، دا څومره کسانو په دې ریل کې چې د ریل هایجیکولو 190 پورې مسافر وایي موږ بازیاب کړي دي. 500 کې 190 پورې مسافر بازیاب شوي دي. خواتین او ماشومان سره خودکش حمله اور کې نو دغه کم چې هایجیکرز دي چا چې دا ټرین هایجیک کړی دی نو وایي داسې چل کړی دی چې ماشومان سره یا چې کم خواتین دي ای سره خودکش حمله اور کې نو دي. نو د هغې په وجه باندې اپریشن کې خلل راځي. د هغې په وجه اپریشن ډېر په اسانه باندې نه کېږي. د پاکستان چې کم سیکیورټي فورسز دي که نه نو وایي داسې آزاد ګولۍ نشي چلولی یا داسې آزاد په ټرین باندې حمله نشو کولی، ځکه چې کې مسافر دي. دغه مسافرو کې ماشومان هم شامل دي، خواتین پکې هم شامل دي. نو په دې وجه باندې وایي هغوی اوس دا جعفر ایکسپریس چې دا ریل چې کوم دی دا چا هی کړی دی؟ پی ایل ای یو تنظیم دی. د هغوی دا کم خبرې چې سره په دې ویډیو کې زه کوم دا وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي دی. وفاقي وزیر دفاع چې کوم دی خواجه آصف، یعنی د پاکستان چې کوم ډیفینس منسټر دی خواجه آصف دا سټیټمنټ ورکړی چې دا پی ایل ای تنظیم خپل دغه کړی چې دا ریل مونږه هایجیک کړی دی. خو د هغوی چې کوم مطالبات د حکومت نه ریل هایجیک کولو مقصد دا چې د هغوی بس کسان گرفتار وي، د هغوی رهایي غواړي. اکثر فلمونو کې به تاسو کتلي وي د یو تنظیم مشر چې کله گرفتار شي نو بیا څو فلمونه د انډیا داسې جوړ دي چې پکې خیر پاکستان بدناموي. یو مووي ټریلر مخې ته راغو، زه خو داسې خاص موویز نه ګورم او نه پکې انټرسټډ یم، خو داسې هایجیک والا چې کوم وي یا داسې د زده کړې پکې څه وي نو هغه مووي اکثر وګورم. نو هغه یو مووي ونوي کې دغه رنګ یو ټرین نه کې پلین هایجیک شو، جهاز پکې هایجیک کړی و، هغه د پاکستان احصایي پکې بدنامه کړی و چې دا د جګه کړی دی هایجیک کړی دی او بس د هغه یو کس هلته گرفتار او د هغه رهایي یې غوښته. د انډیا حکومت نه دا مطالبه کړې وه چې فلانې کس دغه هلته تاسو ګیر کړی دی رها کوي، موږ به دا پلین چې کوم دی دا جهاز چې کوم دی در پرېږدو. دغه رنګ دې ځای کې هم دا پی ایل ای تنظیم چې کوم دی و د خپلو کسانو رهایي غواړي. خاص ټرین کې خو یو طرف له 13 دهشتګرد هلاک شوي دي او 190 مسافر بازیاب شوي دي، خو په دې کې څه مسافر چې کوم دی هغه هم شهیدان شوي دي. څه مسافر په دې ټرین کې شهیدان شوي دي چې د هغې نمبر لا نه دي معلوم، 15 دي، 6 دي، 10 دي، 1 دي، 2 دي، داسې لا ایگزیکټ فیګر د هغې نه دي معلوم. لکه اوچو سره غلواندم سوځي دا مطلب تاسو اورېدلی وي. نو دغه مسافرو سره دغه دهشتګردو سره پکې څه بېګناه مسافر چې کوم دی هغه هم شهیدان شوي دي. جي نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې د جعفر ایکسپریس حوالې سره د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.